ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي استاسو مخکې مې د سورۃ نوح علیہ الصلوۃ والسلام آیت نمبر 10 11 او 12 تلاوت کړل. الله رب العالمین دې مال د ویلو او بیا مونږ ټول له د پوهېدو او د عمل توفیق مونږ ټول راکړي. نن ورځ به ان شاء الله دې موضوع باندې خبره کوو چې الله رب العالمین کله زمونږ نه خفه شي او پریشان شي او یا الله مونږ ته غوسه شي د هغې څه اسباب دي او د هغې سره سره دا ده چې الله رب العالمین کله خفه شي او غوسه شي نو انسانانو باندې بیا کم کم مصیبتونه کم عذابونه او کمې پریشانی راځي. الله دې موږ ټول داسې مسلمانان جوړ کړي چې موږ په هر وخت کې د الله تابعدار شو او الله نه به دا سوال کوو چې الله زموږ نه خفه دی. یقینا خبر دی چې الله دې زموږ راضي شي. نن چې په دې کومه ورځ باندې نن موږ چې دا نن د ستمبر اولنی تاریخ دی 1 ستمبر 2023 زما په خیال باندې په ټول پاکستان کې به داسې کور بنئ داسې یو اداره بنئ یا داسې 2-3 کسان به نه ملګري کېږي چې هغوی به په یو موضوع باندې خبره نه کوي چېرې مهنګایي ډېره زیاته ده او مهنګایي څومره ده نو زمونږ دا ټول هر څه خو پر ډالر پسې تړلې دي په ډالر پسې نو ډالر دومره بره لاړو زمونږ روپۍ دومره راوغورځېدله چې تقریبا د 300 نه خبره واوښتله 308 310 ته خبره ورسېدله 326 ډالر 326 او بیګا به تاسو خبرې شوي یئ چې د ډېر وختي نه به دا خبره روانه وه چې دا پیټرول به 300 ته رسیږي او دا ډیزل به 300 ته رسیږي نو موږ ویل داسې ظلم خو کم از کم نشي کېدی. بیګا چې خبر راغی نو تقریبا دقه شانې وشوله چې پیټرول هم د 300 نه واوښتل او ډیزل هم د 300 نه لیټر واوښتل. بعضې خلک داسې وي چې چا چې ګاډی نه نو هغه فورن یاره وایي ما ته د پیټرولو څه نقصان دی دا خو چې څوک ګاډي چلی نو هغه ته نقصان دی. نو دا نه دی خبر چې دا بالفرض پیټرول ګران شي یقینا چې د چا ګاډی دی نو دا به پیټرول به ګران اچوي خو دا چې سبا په ګاډي کې ځي نو دا به کرایي زیاته ورکوي چې ګاډی بوکینګ کوي نو دا نه به ډېرې پیسې علي. یعنې د ډالر او د پیټرولیم مصنوعاتو زمونږ په هر څه باندې اثر بلکې چې کله ډالر 1 روپۍ مخېږي نو زمونږ په دې وطن کې 400 څیزونه داسې دي چې په هغې باندې اثر کوي هغې په قیمت باندې اثر کوي. زه به دا ووایم چې نن سبا زمونږ په دې وطن کې چې د عذاب کم شکل دی نو هغه د مهنګایي په شکل کې دی.
پخوا به موږ داسې اورېدل چې چېرته په کال کې یو ځل یا په کال کې 2 ځله چېرته مهنګایي وشي ریټونه یا تیل ګران شي یا ډالر وختو وړه ګران شو غوړي ګران شو چینی ګران شو ګوړه ګرانه شوله دالونه ګران شو دا چې په کال کې به یو ځل 2 کېدل اوس هر میاشت په حساب باندې چې یکم تاریخ راځي نو په دې انتظار باندې د پاکستان ملت او د پاکستان قومي چې سبا د خدای خیر کی چې ریټ په کم انداز باندې رواني عزتمندو حقیقت دا ده چې یې صورتحال ده او یقینا دا مهنګایي چې ده نو دا د عذاب شکل اختیار کړی د عذاب شکل دې سره بس کېږي بالفرض کې مهنګایي زیات شي نو څه به کېږي چې مهنګایي کله زیات شي د هغې براه راست اثر به په غریب سړي باندې کېږي په مالدارو خلکو باندې په ایلیټ کلاس خلکو باندې د مهنګایي اثر نه کېږي د عقل نه خلاص وزیر اعظم صاحب نگران وزیر اعظم پرون ویلو چې که مهنګایي ګرانه ده مهنګایي ډېر ده خو دومره هم نه ده چې سړی بل نه ورکوي او دومره هم نه ده چې سړی هلتال کوي مې دلته اړو پته نشته دی چې مهنګایي څومره ده د یو سړي ماهانه آمدن 100,000 روپۍ دی 100,000 روپۍ دا د میاشتې ګټي او په ده پسې د بجلۍ بیل راغی 25,000 روپۍ د کوم ځای نه به یې ورکوي وزیر اعظم صاحب کوم ځای نه به یې ورکوي یا د یو سړي 100,000 آمدن دی او 100,000 پسې بالفرض د بجلۍ بیل راغی د کوم ځای نه به ولا ورکوي کوم ځای نه به ورکوي تاسو نه تپوس کوم کوم ځای نه به ورکوي ولې دا به خوراک به نه کوي دا به بیماري کې نه د ده بچي به پیسې نه غواړي تعلیم به نه کوي په بچو باندې د ده نور ضرورت نشته دی جامه پیزار به نه لي دا به کم حد ته رسېږي نو هره میاشت کې به موږ قرضونه به کوو نو چې دا قرضونه کله سړی یو میاشت والي بله میاشت والي بیا ولې څوک قرض هم نه ورکوي نو په آخر کې بیا عمل څه شروع کړي نو په آخر کې بیا ډاکې شروع کړي په آخر کې بیا خلک په پردو کورونو باندې وراوړي او پردو کورونو د چې کله وراوړي نو یوازې غلا نه کوي بلکې د هغوی بېعزتي هم وشي د چا په کور کې سړی ورواوړي څومره بېعزتي د هغه وشي او دا خبره خو زه په دې لوډ سپیکر باندې او د نبي علیه السلام په د محراب نه شم کولی خو یو ریپورټ داسې دی چې ډېرې زیاتې زنانه چې هغه یې کونډې دي د هغوی خاوندان مړه دي غربت دی په هغوی باندې د هغوی بچي دي هغه ډوډۍ غواړي هغه پیزار غواړي هغه جامه غواړي هغه زنانه د سحر او د ماښام راځي خپل بدنونو جسمونه خرڅوي په هغې باندې پیسې ګټي او خپل بچي په هغې باندې ساتي نور عذاب تاسو ته وایي یعنی کم عذاب ته موږ په انتظار باندې یو چې بل به کم عذاب راځي تاسو ګورئ تاسو دا میډیا نه ګورئ دا سوشل میډیا نه ګورئ دا انکران چې په دې بازارونو کې ګرځي او دا جنکۍ ځای په ځای باندې ودرېږي تر ماښامې څه کوي د شپې په 2 بجې پاړه کې څه کوي دا پېښور ته ورشئ لاهور ته ورشئ پنډۍ ته ورشئ کراچۍ ته ورشئ ملتان ته ورشئ تاسو دا خپل لاقه خو بنالو والله العظیم انسان له جړه وله ورشي جړه چې زنانه راوتې دي او خپل بدنونه خرڅوي نو ولې وایي بجلی بل لا پسې ډېر راغلی دی سلنډر کې ګیس نشته دی ډوډۍ نشته دی د بچو د رزق غم را سره دی که زه نه کوم زما بچي به څه خوري نار نهور به نو زنانه په بدعملو باندې راواغوښتلې او نارینه هغو لګېدل د هغوی نه غلاګر جوړ شو د هغې نه ډاکوان جوړ شو دا د مهنګایي براه راست عزتمندو زمونږ په دې معاشره باندې په دې سوسایټي باندې د هغې اثر دی په دې وجه باندې انشاءالله دا کم حدیث چې ما د سنن ابن ماجه د ځان سره لیکلی دی نو دا به زه تاسو ته واورم او نن به بدې باندې غور کوو نن به تقریر نه کوو نن به ځان پویه کوو د کلاس په شانې چې آخر دا څه وجه ده او کم حد ته به دا خبر رسېږي یعنی دا د دې حکومت د دې نګران حکومت خو میاشت نه ده شوې او دا د مهنګایي طوفان دا داسې په تیزۍ باندې روان دی چې وروسته به څه کېږي او داسې په راځي چې دا حکومت به تقریبا کال ته به رسېږي او نیم کال به یا 3 میاشتو خبر هم پکې نشته دی نو کم حد ته به رسېږي احتجاج به د چا خلاف کوو اواز به چاته رسو جاړو به چاته فریاد به چاته کوو نو راځئ چې لږ د خپل ځان جایزه والو د ځان جایزه والو منګه د ټول نه مخکې خو به عزتمندو اول نمبر خبره دا ده چې په دې حالاتو کې دا نن چې د کومو حالاتو نه موږ تېرېږو د ټول نه مخکې به دا خبره د ځان سره کوو چې د دې ټولو حالاتو ذموار دا موږ په خپله باندې دا زموږ عمل دی زموږ د عمل نتیجه ده دویمه دا ده چې موږ په خپل بدعملۍ باندې په خپل ناکاره اعمالو باندې الله د ځان نه خفه کړی دی نو د الله څخه قسمه قسم عذابونه دي زلزلې هم راولي ګلی هم کوي بارانونه هم بندوي سیلابونه هم راولي
خو یو عذاب د الله سره دا دی چې الله رب العالمین ربانې ظالمان حکمرانان مسلط کی چې هغوی په ذهن کې اړو دا خبره نه راځي چې دا مهنګایي ده. د مهنګایي په شکل کې الله نن د پاکستان په ملت باندې د پاکستان په وطن باندې عذاب را لېږلی نازل کړی دی. دا د قرآن مطالعه چې کله موږ کوو که نه دا قسمه عذاب چې و دا د حضرت شعیب علیه السلام په قوم باندې راغلی و. شعیب علیه السلام په قوم باندې دقسې عذاب و د هغوی په ملت باندې. او بیا په آخر کې داسې ونه شوله الله رب العالمین هغه قوم بیا مکمل ملیامیټ کو تباه و برباد یې کو. دا خو دعا کوي شپه ورځ په نبي علیه السلام درود لیږئ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي الله ته مې سوال وکړو چې الله تعالی زما امت که ډېر هم ګناهګار شي چې خو الله تعالی ګورې په عذاب باندې به نه هلاکې. جزوي عذابونه خیر دی خو داسې عذاب زما په امت مه راوله چې زما امت ټول ختم شي. نو الله را سره دا خبره منلې ده. نو داسې کلي طور باندې به عذاب نه راځي چې ټول امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه پناه شي. خو دا جزوي عذابونه دغه راغلي دي که نه. په دې حالاتو کې به اول موږ ځان ملامته کوو چې موږ ګناهګار یو، چې موږ ګناهګار یو. توبه وباسو په اخلاص باندې. په کثرت باندې موږ استغفار شروع کړو. په کثرت باندې موږ الله ته موږ وجاړو. د شپې را پاسېږو الله ته. زه یم که بالفرض موږ دا عادت خپل کړو که نه او ټیک ده چې موږ د IMF قرضدار یو، زمونږ په وطن کې کرپشن هم دی، لوټ مار هم پکې دی. او لوټ مار داسې لږ نه بلکې تاسو ما خو هغه خبر وکړو که زوړ نه یو نوی نو په کراچۍ کې د یو سابق صوبایي وزیر د کور نه 6000 کروڑ روپۍ 6000 کروڑ روپۍ د یو کور نه راوختلې. 6000 کروڑ. ما د اوسه پورې کروڑ روپۍ نه دي لیدلي په خپل سترګو باندې. دا به څومره کروڑ ما نه دي لیدلي. 6,000 کروڑ روپۍ په یو ټرک کې راځي. دی په باترومونو کې او په کمرو کې پټې کړې وې. دا زما اوس ته هغه پیسې دي چې د خلکو پټې کړلې نن په باترومونو کې ښودلې. 6,000 کروڑ روپۍ 100 ارب روپۍ د دې نه جوړېږي. 100 ارب روپۍ دي جوړېږي. دا لوټ مار هم ډېر زیات دی خو اصل وجه دا زموږ ګناهونه دي. راځئ چې موږ لږ الله ته توجه وکړو. لږ الله ته موږ توجه وکړو. که موږ په دې پاکستان کې دا 24 کروڑ مسلمانان دي 24 کروڑ مسلمانان لا اوس ډېر شوي دي یا 26 کروڑ دي. په دې 26 کروڑو کې خو زاده څه وکړه دا نیم مسلمانان وده دي. نو دا نیم خو یخ دي که نه. په دې 26 کې چې موږ 14 کروڑه مسلمانان دا 14 به ته وباسو دا 14 یا 12 کروڑه مسلمانان که موږ متواتر د شپې را پاسېدو او الله ته په دې تهجدو کې او الله ته په دې قیام اللیل کې د شپې موږ الله ته فریاد شروع کړو چې الله کم خلک چې په موږ باندې ظلم کوي الله رب العالمین زموږ د وطن نه تباه او برباد که ختم یې که دا خیرې ورته موږ وکړو او که دا دعا ځان ته وکړو د وطن چې یا الله تعالی زموږ په دې ملک باندې زموږ په دې وطن باندې دا مهنګایي او د عذابونه تا راوستي دي. ای الله تعالی زموږ د دې وطن نه ختم کا موږ باندې بیا ښې ورځې راوله. نو که موږ دا 14 کروڑ او 12 کروڑ مسلمانان الله ته ودرېدو شاید چې الله زموږ دا سوال قبول کړي. او زه یم 14 کروڑ خو ډېر دي کې کروڑ مسلمانان هم الله ته ودرېدل که نه الله ته او الله ته مو جړل. 1,00,000 مسلمانان یو وخت کې راوتلي 1,00,000 مسلمانان. د حضرت یونس علیه السلام قوم باندې عذاب راغلی. سورت یونس کې هغه تذکره راغلی ده چې هغه کله الله د طرف نه ورته یو فرمان راغی چې په تاسو باندې عذاب راځي. چې کله هغوی د عذاب هغه اسباب ولیدل چې عذاب را نږدې شو نو یونس علیه السلام د وطن نه تللی او د کلي نه تللی و. ټول قوم او ټول وطن چې 1,00,000 نه لږ زیات و 1,00,000 لزره یا 15,000 څومره چې و دا ټول راووتل او په یو میدان کې په شریکه باندې الله ته چغې ووهلې. الله ته فریاد وکړو چې الله تعالی زموږ نه دا مصیبت لرې کړه. د 1,00,000 کسانو فریاد الله تعالی اورېدلی دی او هغه حالت یې وله ختم کړی دی. 1 کروڑ خو څه کې 1,00,000 کسان هم که موږ الله ته وجاړو انشاءالله زموږ نه به الله دا حالات ختم به کړي. ورنه زما سره د ډوډۍ غم نه دی. زما سره دا غم نشته دی چې پټرول ګران شو پیدل به څنګه ځو. پخوا به زموږ نیکونه پیدل ګرځېدل پیدل به ګرځو ګاډي به په ځای باندې ودرو او د 3 ټیمه ډوډۍ په ځای باندې به 2 ټیمه کو د 2 په ځای باندې به 1 ټیم کو. داسې د لوږې نه به انشاءالله زما امید دی د لوږې نه به الله موږ وجني نه. د الله د رزق زموږ سره وعده ده. خو دا کم حالت چې زموږ زنانه زموږ بچیانې زموږ خویندې په کم عمل باندې مجبورې شولې او زموږ د ورونو نه زموږ د هلکانو نه نوجوانانو نه چې کم غلاګر جوړ شو ډاکوان تی جوړ شو نو بیا به د شپې پیرې موږ کوو. د شپې به زموږ په لاسو کې ټوپکي خپل کوټې خپل کورونه بیا ساتو. نو دا ډېر لوی عذاب دی عزتمندو. په دې وجه باندې د قرآن کریم نه به یو څو آیتونه ویما ایوب حدیث ویما. الله رب العالمین فرمایي
فقلت ما ویل ورته چې استغفروا ربکم. په داسې حالاتو کې خپل رب ته توجه وکړئ، د رب نه د خپل ګناهونو بخښنه وغواړئ. استغفروا ربکم، استغفر الله په کثرت باندې وایي، بار بار وایي استغفر الله استغفر الله. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه د ورځې او یا ځل ویم چې استغفر الله. یو حدیث کې راغلی سل ځل ویم چې استغفر الله. تاسو څه خیال لرئ موږ نه ناس کسان څو ځل وایي؟ یو ځل نه وایي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو معصوم دی د ګناهونو نه. د الله رسول ته خو الله غصه نه دی، د الله د رسول نه خو ګناه نه کیږي. او دا شان دا دی د الله نه او د الله د نافرمانی نه دومره یریږي چې د ورځې سل ځل وایي استغفر الله. یا الله زما ګناهونه معاف کا، الله ما معاف کا. سل ځل چې پلار د بچی نه خفه شي کنه او دا یو ځل راشي او د خپو کې ودکینی نو پلارو دې بس ما معاف کړی. او کچرته یو ظلم پسې جرګرا ولي نو پلارو دې ما معاف کړی. الله خو د پلارو د مور نه ډیر رحیم دی، د الله رحم خو ډیر زیات دی. که موږ الله ته وی چې الله زه بس توبه وباسم ما ګناهونه کړل، الله ما معاف کا، ما معاف کا. یو حدیث کې راغلی دی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د حدیث راوی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي پنځه که زما صدا یره نه وي، که زما سیر نه وي چې دا خلک به عمل پرېږدي نو ما به د خلکو د بعضې ډېرې ښکلې ښکلې خوشخبریانې اورولې وې. خو نبي علیه الصلاة والسلام ویل چې پنځه کسان داسې دي، پنځه کسان چې هغوی یو خاص عمل کوي الله رب العالمین ته دومره خوشحاله دی چې دا څنګه مړه شي نو الله به جنت ته بوځي. په هغه پنځو کسانو کې یو کس هغه دی چې دا په اخلاص باندې توبه وباسي. بس الله تعالی توبه مې ویستله نه کوم نور ګناه. او بیا په حدیث کې راځي چې د هغې ګناه نه دومره نفرت کوي، دومره نفرت د هغه ګناه نه کوي چې دا ورته شاته ګوري نو چې زما نه دا ګناه شوې ده. بس د الله سره مینه ده او محبت دی. راځئ چې موږ په اخلاص توبه وباسو. نو که موږ توبه وویستله نو الله فرمایي انه کان غفارا، دا الله ګورې بخښونکی دی. ها الله به ستاسو د ګناهونه معاف کړي. او نور به څه وکړي؟ یو څو فایدې به الله درکړي. نمبر 1 یرسل السماء علیکم مدرارا، الله به د حاجت مطابق بارانونه راووري. سیلاب به نه جوړیږي، خشک سالی به نه جوړیږي. دومره باران به الله کوي چې هغه د وریجو لا، غنمو لا، جوارو لا، وربشو لا، سبزیانو لا کافي کېږي. داسې بارانونه به الله راووري. بیا به کویان موږ نه کنو، بیا به په بجلۍ باندې اوبه نه راوباسو، بیا به په تیلو باندې، په پټرولو، په ډیزلو باندې موږ اوبه د کویانو نه راوباسو. بیا به په وخت د حاجت باندې باران کېږي او هر چاله به الله سبزیانې کوي، هر چاله به الله غنم، جوار، وربشې کوي. موږ به خود کفیل بشو، خود کفیل بشو. دا د استغفار برکت دی. کله چې موږ په کثرت باندې استغفار شروع کو بیا به کویان موږ نه وباسو. بیا به دا نیرونه، دا سیندونه او دا لختي دا به داسې آبادي چې بغیر د پیسو نه او بغیر د محنت نه به الله تعالی زمون پټي اوبه کوي. یرسل السماء علیکم مدرارا، دا د الله وینا ده، زمونږ نه ده. الله فرمایي سورۃ نوح علیه السلام کې دا آیت دی. دویم ویمددکم باموال، الله به مالونه زیات کی. الله به څه زیات کی؟ مال به زیات کی. وګورئ وطن ته کنه نن چینی ورک شو، سبا ګوړه ورک شوله، وړه ختم شو، او دارنګه پټرول ختم شو، د ګیس لوډ شیډینګ دی، د بجلی لوډ شیډینګ دی، لوډ شیډینګ دی او مهنګایي زیاته ده، بیلونه زیات دي. دا ولې؟ ځکه الله خفه دی. نو که موږ استغفار شروع کړو یمددکم باموال، الله بدل مالونه زیات کړي. دا بجلی به ارزانه شي، دا پټرول به ارزان شي، دا ډالر به لاندې راشي، دا غنم، جوار، وربشې او دارنګې دا چینی، ګوړه او دا غوړي او دا دالونه، دا د خوراک سیزونه به ارزان شي. دا د الله وعده ده. یمددکم باموال او بل به څه وکړي؟ وبنین، الله به زامن هم زیات درکړي. زامن به دې زیاتي نو ته به بیا په اخر عمر کې چې ګیره دې سپینې شي مزدوریانې به نه کوې، بیا به ناسې به مسله باندې الله ته به جاړې، الله ته به خپل عبادتونه کوې او د رزق غم به در سره نه وي. رزق غم به ستا سره نه وي بلکې بچي به دي هغه به د رزق غم ساله کوي. بالکل ته به بیا اخر عمر به الله ته وباسې او په دې اخر عمر کې عبادت د الله سره به ښه تعلق شته، وزګار به د الله عبادت ته، د خلکو خدمت ته، د رشتہ دارو سره تعلق ته، دې هر څه ته به وزګار شي. نن خو موږ سپینګیري شو او سپینګیري باباګان په دې بازار کې کله وایي نه ما ولې سره خپل پلار وريات شي، خپل ګوډا سپینګیري پلار ورته وريات شي. شپېتو کال ګوډاګان په تیمرګر کې مالې دلی دي چې هغه گاډۍ چلایي. د 15 شپېتو د اویاو کالو ګوډاګان ناستي او هغه په بازار کې یا خو سوال کوي او که سوال نه کوي یا به کیلې خرڅوي یا به پالش کوي
یا به چېرته کې بادرنګ مادرنګ خرڅوي یا به ټرالۍ ورسره ګاړی او خلکو ته به وایي چې دا بوجۍ به درله زه ویسم مال 15 روپۍ راکړه. دا په دې عمر کې موږ ولې دا مزدوریانې کوو؟ دا خو د مزدورو ټیم نه دی، دا خو د مسلې ټیم دی، دا خو د دعا ټیم دی. خپل بچو ته دعاګانې کوه. دا زموږ نه الله خفه دی. په دې عمر کې الله په موږ باندې دا مزدوریانې کوي. ويمددكم باموال وبنين، مال به الله در زیات کی، زامن به الله در زیات کی. ځکه چې زامن کله زیاتی نو بیا د مال او د رزق د آمدن د دې یره د انسان سره نه او بل څه به وکړي. څومره ښکلي وعدې دي. عزتمند موږ قرآن نه وایو، قرآن ډېر زیات د تسلۍ کتاب دی. څه وایي؟ ویجعل لکم جنات، باغونه به الله دله درکړي. باغونه کم دي؟ باغونه پخوا به تاسو ویل عجابات کې باغونه دي. کم دی باغ؟ وګورئ په دې خپل شولګر کې باغ په نظر راځي؟ نشته باغونه. پخوا به زمونږ علاقه دا دیر او دا رباط په مالټو باندې مشهور و. اوس چې په رباط کې د باغ مخې ته مالټې الې تا ته به هغه د پنجاب مالټې میلاویږي. نشته باغونه. باغونه زمونږ ختم شول. د باغ نه یوازې میوې نه، باغ چې کله وي نو ستا ماحول هم برابر دی. باغ چې وي او مازدیګر چکر له ووتلې ذهن به هم دې برابر شي، میوې به هم خورې، تازه تازه به خورې، صحت له به هم دې ښي. یجعل لکم جنات، الله بدل باغونه زیات کی، باغونه به موسم به برابري. یجعل لکم جنات. او څلورم نمبر ویجعل لکم انهارا، الله به نیرونه درکې. نیرونه په کلي کې به هم نیرونه سیندونه بیږي، لښتي به بیږي. هېڅ قسم مصیبت به تاسو ته نه، مشکل به نه وي. دا د استغفر الله فایدې دي. راځئ چې نن ځان له ګوتې وتړو. ګوتې هر مانځه نه پس چې موږ 100 ځله استغفر الله شروع وایو به انشاءالله تعالی که نه هر مانځه نه پس انشاءالله په کثرت باندې څنګه چې 15 وخته مونځ کوو دقه شان یې 15 منټه زیات کې نه 15 منټه زیات چې څنګه امام سلام وګرځي نو منډه مو وایي. موږ په جماعت کې به چېرته چې څنګه سلام وګرځي دا نوجوانان بس دا من درست ذکر ته نه کساریږي، اذکارو ته نه ساریږي، دعا نه کوي، استغفار نه وایي او منډه بار موږ ته څه پراته دي. دا موږ څه کوو؟ بار د جماعت مخې ته څه کوو؟ په دوکانونو کې موږ څه کوو؟ په دې کور کې موږ څه کوو؟ د سهار د ماسپښین پورې ناست وو، اوس د ماسپښین نه ماښام پورې به ناست یو. خیر ده که دا نیمه ګنټه په جومات کې موږ تېره کړله. دا پاک ځایونه دي. احب البلاد الی الله مساجدها، دا الله ته خوښ ځایونه دي. راځئ چې موږ په جومات کې لږ ډېر وخت تېر کړو، استغفر الله زیات ووایو. کور کې زنانه ورته ووایي چې بالفرض په کور کې 15 کسان که نه 15 کسان. سوچ وکړئ تاسو 15 کسان او د هر منځه نه پس 100 ځل چې استغفر الله وایي، یو کس 1500 ځل ویلو نو په کور کې چې 1500 کسان 2.5 ځل د په کور کې استغفر الله ویلې شو. 2.5 د چا په کور کې چې 10 کسانی 15 ځل د استغفر الله وایو او بیا محله او کله وایا چې څومره خلک به استغفر الله وایي الله برحم نه کوي به الله رحمونګ نه وایي. په دې وجه باندې د دې خبرو ضرورت دی چې موږ استغفر الله وایو. اوس تاسو د حدیث ویما، دا حدیث په سنن د ابن ماجه کې په کتاب الفتن کې دی. علماء دا حدیث حسن دی، دا صحیح حدیث دی، کمزور هم نه دی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی دا په دې تناظر باندې وی بچ دا نن سبا کې میګلې منکو چې منګای زیات شولا، حالات ګډوډ دي، نو چې دا څه وجه ده، کوم اسباب دي چې دا غي فوج الله خپه شوی دی. عبداللہ ابن عمر فرمائی اقبل علینا رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی علیہ السلام یې روزي موږ ته مخامخ شو، موږ ناستو را مخامخ شو. فقال یا معاشر المهاجرین، اے ماجرو، اے د مکې نه راغلو ماجرو، موږ ته ویل موږ مهاجرینو. موږ ټول راغون شو چې نبی علیہ السلام سوئی ویل خمس اذا ابتلیتم بهن، 15 صفتونه دي، 15 سيزونه دي چې په دې کې به تاسو مبتلا کېږئ. 15 صفتونه په تاسو کې را روان دي، ځان ته وساتئ، تیاری ورله وکئ. او نبی علیہ السلام سوئی اعوذ بالله ان تدرکوهن، پناه غواړم چې الله تاسو ردی نه بچي، د دې نه پناه غواړم چې تاسو دا 15 صفتونه په ځان کې راولئ. الله یې د پکې نه راولي، خو یریږم راځي به حالات داسې دي دا 15 صفات په تاسو کې روان دي. نبی علیہ السلام هغه ملګرو ته وویل. بیا نبی علیہ السلام هغه 15 خبرې مو کړلې او دغه 15 خبرو نقصانات هم بیان کړل. نمبر 1 ګوره ورته، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مزت في أسلافهم الذين مزوا. دې جملې معنی دا ده چې کله په یو قوم کې بے حیايي راشي، بے حیايي کله چې د یو قوم جنکۍ خپل ځان بربند کړي، کله چې د یو قوم د یو ملت جنکۍ خپل جامې وباسي، کله چې په حاشیه عریاني عام شي، لم تظهر الفاحشه، دلته نه وایي
چې کله بهایي وکي بهایي به کېږي خامخا به ګناهونه کېږي الله په ګناه څوک نه رانیسي زیات ساتئ ګورئ ښه الله په ګناه څوک نه رانیسي ګناه به کېږي زموږ د مسلمان تعریف دا نه دی چې مسلمان به ګناه نه کوي ګناه به کېږي توبه به وباسي خو دا ګناه به داسې نه چې په روډونو باندې خلک شروع کړي په روډونو باندې په لارو کوڅو باندې نبی علیہ السلام فرمایي لم تظهر الفاحشة بے حیائی نه د ښکاره شوي فی قوم قط په یو قوم کې او څنګه بے حیائی حتی یعلنوا بها حتی چې ښکاره بے حیائی شروع کړي ښکاره الا فشا فیهم الطاعون په دې خلکو کې به لا علاج بیماری برازي لا علاج بیماری سره نن سبا کینسر دی کنه څومره عام دی کینسر دا مخکې د کرونی بیماری راغله د هغې نه پس پسې په سارو باندې دغه د لمپي سکن بیماری راغله دا اوس بیا چې په دې سارو کې د زیړي د بیماری راغله د څه د وجې نه دي دا زمون قوم بې حیا شوی دی قوم تاسو ګورئ نه په دې جلسو کې بعضې خبرې چې کوي جو بعض هلکان پې خفه شي دا موږ یادوي هېڅوک نه یادوو تاسو نه ګورئ دې جلسو ته دا د هلکانو جنکو یو ځای جلسې چې کېږي په دې کې دا جنکۍ ګډېږي نه په دې مخونو باندې جنډې جوړې کړي نستوڼي کټي جامې د هغوی لنډې لونډې تنګې جامې اغوستې ګډېږي د خلکو په مخ کې لکه تاسو څه د بېحیایي وایئ یعنی تاسو یو کس پاسېږئ د دې بېحیایي تعریف وکړئ چې کومه بېحیایي به الله یادوي جنکو جامې وویستلې بربنډې زه په خدای شته که نه زه داسې د یو سیاسي پارټۍ کل کر مخالفت په منبر ځکه نه کوم چې هر سړی په دې جومات کې ناستي خو ما افسوس په دې خبره باندې راغلی و چې په دې رمضان کې په زمان پار کې د عمران خان په هغه پروګرام کې به د دیرنم جنکۍ تللې وې هلته په افطارۍ کې به خلکو باندې ډوډۍ خوړلې که نه یې خوړلې ولې هغوی په افطارۍ کې په سحرۍ کې په خلکو باندې اوبه نه ګرځولې وګورئ ویډیوګانې یعنی کم غیرت دی چې موږ کې پاتې دی موږ خو ټول من حیث القوم بې غیرته شوي یو دا زموږ نه غیرت وتلی دی دا د جنې ګناه نه ده د پلار ګناه ده د ده لور د کور نه څنګه وځي څنګه جلسې له زیات نه پرده شته نه برقه شته او ځي ولې یوازې یو پارټي نه یوازې یو پارټي و په هرو پاټو په جلسو کې چې کله راوځي دا ډنګ ډونګ پکې دی خلک ګډېږي او درز روان دی یعنی کم حال پاتې دی لم تظهر الفاحشة قط حتى يعلنوا بها چې ښکاره بېحیایي شروع ده وګورئ تاسو او بیا قوم خدا سے دی چې وګورئ دا یوټیوب کولاو کې تاسو موبایل چې کولاو کوئ نو په هغې کې خو باقاعده جنکو جامې ایستلې دي یعنی چل ښیي باقاعده کیمرې ته ودرېږي او چل د جامو د ایستلو ښیي جامې به وباسي او لغړه به شي نو څه که تا ته څه فایده میلاویږي الله دې په موږ باندې رحم وکړي ما ته ولې یو ملګري وویل ما ته چې مولانا صاحب تا ته پته شته دی چې نن سبا په دې یوټیوب باندې په دې فیسبوک باندې یو ټرند چلیږي میلسو جنکۍ هلکان موبایل ته ودرېږي خپلې جامې وباسي کمیس پرتوګ وباسي مل دا ولې وایي دا د دې دپاره چې څومره زیات خلک دا وګوري د دې واچنګ وکړي دې ته به پیسې په دې ډېرې میلاویږي دې ته آنلاین ارنینګ ورته ویلی کېږي آنلاین ارنینګ دې ته وایي چې جامې وباسه او په دې به تا ته پیسې میلاویږي نو الله تعالی به خامخا خفه کېږي دا خو ډېر ګزاره الله زموږ سره کوي او بیا نبی علیہ السلام فرمایي یوازې طاعون والاوجاع التي لم تكن مزت في اسلافهم الذين مزوا داسې قسمه بیمارۍ به الله په دې خلکو کې راولي چې مخکې د هغې ثبوت چېرته په دنیا کې نه و داسې بیمارۍ به الله راولي راځئ چې لږ درې خپل کور جایزه والو خپل بچي ګورئ د شپې د موبایلو ته ناستې کله کله ګورئ څه کوي دا الله دې معافي وکړي موږ ټولو ته الله دې موږ ټول معاف کړي موږ ټول کمزوري یو شو دویم ولم ينقصوا المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشده المؤونه دویم نمبر دا او دا خبرې خو یقینا چې نن زمون کالج کې یو ملګری راغلی اے سی و چې د دې کوربي جنسۍ دی مونډه دی په کوربي جنسۍ کې اے سی نو هغه راغی زمونږ آفس ته راغی ملګرو سره خبرې کولې چې تاسو خو ډېر ماشاءالله استادان یې یو پي ایچ ډیان یې کړي دي دام کړي دي دام کړي ما ورته ویلې چې کار دی وروره چې اصل کار ستاسو دا کار دی خو بې ایماندارۍ باندې مو وکړو اے سی دی او ډي سی دی او اے ډي سی دی او یا مطلب بل څه شی دی او دا کم اهم عہدی چې دي نو اصل کار ستاسو دی که تاسو په ایمانداري باندې ډیوټي وکړله په ایمان کرپشن هم نه کوو لوټ مار هم نه کوو دروغ هم نه ویل دوکې هم نه کولې معاشره بالکل صفا ده زموږ استادان په خبرو کې دومره اثر نشته اصل کار ستاسو دی چې تاسو کرپشن ختم کړئ د دې خلکو صحیح خدمت تاسو وکړئ نن ګورئ بازارونو ته که نه ګوره تاسو ګورئ که نه ډرګ انسپیکټر څه ته وایي ड्रग इंस्पेक्टर जान ले जब अगर से बड़ी दुकानों में दवाई में चिकई 1 नंबर दा 2 नंबर दा 3 नंबर दा 4 नंबर दा ड्रग इंस्पेक्टर जान ले वेट इंस्पेक्टर दा چې دا بغرزي چې دا پلانې شه چې دا دومره وزنی دی کنه دی یعنی دا وړو د دې وزن برابر دی کنه دی
دغه شانې د دې وریجو دا وزن برابر دی کنه دا انسپکټران ګرځي را ګرځي او څوک هم جرمانه نه کړل تنخوا د څه شي علی بیا تاسو ګورئ کنه وړو وتلی وړو کم دي وریجې وتلی هغه کم دي غوړي وتلی هغه کم دي ټماټر وتلی هغه کم دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په کم قوم کې چې په ناپ تول کې کمی راغلی دی رسول الله فرمایي الا اخذوا بسنین بری باندې قحطون راځي قحطون زمونږ وطن یقینا داسې چې دکاندارانو ډېر زیات به احتیاطي شروع کړل یا ساده عزتمندو ګورئ په ناپ تول کې کمی مه کوئ په دې ناپ تول په کمی په وجه باندې الله رب العالمین د شعیب علیه السلام قوم هلاک کړی دی زلیم چې ټول داسې ډېر ښه خلک شته الحمدلله ډېر ښه خلک شته چې هغوی کله چاله څه ورکوي نو یو شی به کې زیات ور واچوي چې خیر دې قدرانه شي خو چې زه ژر پاتې نه شم ډېر خلک داسې شته ما ته معلوم دي زه دوکاندار نه سبزي وړم ما ته اندازه لګي چې کله م سوړم نو په اخر کې ټماټر الو پکې زیات ور واچوي دې لپاره چې ما ته راوړي خیر دی خو چې دته ور وانه وړي شته داسې خلک وعام طور صورتحال څه دی دا موږ ته معلوم دی نبي علیه السلام فرمایي عذابونه یې څه دي اخذوا بسنین قحطونه به راځي وشدة المؤونه دا ټکې خطرناک دی شدة المؤونه مشقت به کوي مشقت څه دی دیاړي به کوي آمدن به کمي تنخوا به علي نه به پوره کېږي نن که د چا 1 لک تنخوا ده 2 لکه تنخوا ده 3 لکه آمدن دی 4 لکه دی ټول نه زیاتې چغې هغه وایي نه پوره کېږي وایي 1 لک تنخوادار سړی نن هغه نن پریشانه دی وایي 3 تاریخ ته زما پیسې نه رسېږي د معاشرې ته لږ ننوتل پکاري دا مولیان د معاشرې څخه الګ ته لږه بر ما په دې فیسبوک باندې پوسټ کړو د مدرسو د استادانو لپاره او د جمعتونو د امامانو لپاره ما ویل داسې کار دی چې په دې جمعتونو کې د امامانو تنخواګانې ډېرې زیاتې کمې دي 50,000 6,000 7,000 تنخواګانې دي او بل دا ده چې د مدرسې د استادانو دغه 10,000 8,000 2,000 تنخواګانې دي نو په هغې باندې ما پوسټ کړی چې یاره دې خلکو سره تعاون وکړي نو ما ته یو څو ملګرو بزدینو کړل د الله په ذات بن قسم یې وجړولم ما ته یو کس میسج کړی په دې هغه باندې په دې میسنجر باندې وایي چې ابلو زه یو دفتر له ورغلم او دغه دفتر چې کوم آفیس بوای دی کوم چې په دفتر کې کار کوي وایي ما ته په ژړا شو چې ما له 2,000 تنخوا راکوي او زما نه پوره کېږي یوازې د امامانو مسله نه ده حقیقت د سکیورټي ګارډ تنخوا 2,000 ده اتمرګر کې ما بل تاسو کو باقاعده د ماقام کم کسان سکیورټي کوي تنخوا څوم ده 2,000 14,000 په 2,000 باندې څه کېږي بیا تر پرایویټ سکول یو استاد میسج وکړو چې یوازې د مولیانو غم مکو د پرایویټ سکول هم تپوس وکړه د پرایویټ سکول له استاد تنخوا 8,000 او 10,000 2,000 ده د پرایویټ سکول پرنسپل خو د خپل جیب نه پیسې نشي ورکولی خو حالات ټول خراب دي ګډوډ دي څه نه یم چې پرنسپل د هغوی له ټول ورکوي ځان یې نه ګټي نو ځان له به څه کوي ډایرکټر به ځان له څه کوي داسې چې ما کله وکتل نو حقیقت داسې و چې ټوله معاشره چې د استحصال شکار ده ټوله معاشره که دا امام دی که دا استاد دی که دا سکیورټي ګارډ دی که دا په دې بینک کې دا کم که سکیورټي کوي د دې 15,000 او 16,000 تنخوا ده دا هغه نبي علیه السلام فرمایي شدة المؤونه دا ناپ تول کې کمی راغلی ګورئ لہذا زما دکانداران ورونو ته درخواست دی چې ناپ تول برابر کې خپل ګورئ ستاسو د وجې نه ټوله معاشره دې حد ته لاړله او دریم نمبر نبي علیه السلام فرمایي چې دویم نمبر چې ناپ تول کمی دی دویم وجور سلطان علیهم باچاهان به ظلم شروع کړي دغه ظلم دی که نه ام کاکړ صاحب بل ورځ ویل پرون چې مهنګایي شته خو دومره نه ده چې خلک د شټر ډاون وکړي او هلته دې وکړي دا ته مهنګایي په نظر باندې نه راځي حکمرانان ظالمان دي ظالمان او دریم نبی علیہ السلام فرمائی ولم يمنعوا زکات اموالهم الا منعوا القطر من السماء چې کله خلک زکات نه ورکړي د اسمان نه الله بارانونه بند کی بند بیا باران نه کیږي او بیا فرمایي چې دا لګ کیږي ولی ولولا البهائم لم يمطروا که حیوانات نه وي په دې ځمکه باندې بیا به یو ساس کې باران نه خدا سره باران چې کیږي دا د حیواناتو لپاره کیږي د مرغو لپاره کیږي په دې سړو کې دا ماران لړمانان دي په دې کې دا قسم حشرات دي دغه مخلوقات زمنګ نه زیات دي انسان یو قسم دی او 2,000 نه زیات بلکې د زرګونو د لکونو په تعداد کې نور د حشرات او مخلوقات دي په هغوی باندې الله باران کې لازم او سره لپاره نه کوي زکات حقیقت دا زکات څوک ورکوي په صحیح طریقه باندې نه ورکوي زکات نظام نشته او بیا څلورم نمبر نبی علیہ السلام فرمایي ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم او چې کله د الله او د الله د رسول د وعدو کله موږ خیال نه ساتو الله په غیر دشمن مسلط کی چې د الله او د الله د رسول د وعدې خیال نه ساتي منافقت په چا کې راشي الله په دبار نه دشمن مسلط کی په موږ باندې الله تعالی IMF مسلط کړی دی IMF تاسو خبر یې د دې صباح الکال له
شټ ډاون پاکستان کې الله دې کامیاب کی چې حکمرانانو ته پته ولګي. خداغه په باره کې ما اخبار پرون کتو چې 3 ځل وزیر اعظم صاحب د کابینه اجلاس راوړو. دا څنګه زمونږ د وطن دا موږ د وطن نه د خیر امید د سره لکه سړی او چاره سنډه و مال په یو کې چیرته موږ د داسې ښکاري. وزیر اعظم صاحب 3 ورځې د کابینه اجلاس راوړو او 3 ځل چې کوم د کابینه او د کابینټ میټینګ هغه ناکام شو. ویل چې موږ د بجلی په بیلونو کې کمې نشو کولای ولې آیمه پر اسنه مني آیمه پر اسنه مني. موږ هغه ته درخواست وکړو امریکای ته درخواست وکړو چې تاسو له سیو کې چې موږ د خپل خلکو لپاره ریلیف ورکو چې د بجلی ارزانه کو وینا نه به ارزانه وي هغه ارزانه وي نو بیا بل کار بل شی او تګران کې وړو تګران کې پټرول او تګران کې نو بل څه کې لیتیو باسو بیا یو شی دا دشمن الله مسلط کړي په موږ باندې او سره باندې چین مسلط کو چین سی پیک ته مو خوشالي وو وګوره ما هغه موږ ستاون نه کړ موږ له قرضې راکړې دي اوس د آی ایم ایف نه زیات قرض د چین په موږ باندې دی زمونږ سره غم دی دا پیسې هغه موږ ورکو. دا دشمن نه دی موږ څه دشمن وایو دشمن دی ته چې په سر د ټوپک کې دي موږ دیو. او بیا اخره نبی علیہ السلام فرمایي وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله ويتخير مما انزل الله الا جعل بأسهم بينهم. دا خبره وای کله چې د مسلمانانو حکمرانان په قران او سنت فیصله نه کوي او قران نه غوړه کوي په خپل مینس کې به الله ورولي په خپل مینس کې به الله ورولي. په دې باندې خبره نه کوم په خپل مینس کې الله دې ورستي ولسي. دا خبره کوم بعضی ملګری په خپکیږي هغه دا چې زمنګ سره خاص کر دي سیاسي پټو ته وګورئ کنه بس ټیم ختم دی چې دای چا سره د پاکستان غم نشي چې پاکستان کې شي خو چې زمنګ د پارټي حکومت راشي بس کله چې مخکې د بل چا حکومتو هغه به د خپل پارټي حمایت کوو او هغه بلکې پاتیر دور کې چې کله دا یو 2 کال مخکې د منګي زیاته شوله زمنګ د دې ډیر 2-3 مولیانو تقریرونه کړو ما نه سم خندا باغې د سره لوټ سپیکر ته ولاړو ویلیات ساتي ګوره دا ریټونه الله مقرری د عمران خان نه مقرری ویلو هغه د پاره به چاپلوسی به کوله چاپلوسی ول دا ریټونه خو الله مقرری د منګي خو الله راولي ولې وڅ څوګرا وس الله تعالی بل چاته ولا کړلا چې دا دلیل ته مخکې د عمران خان د پاره وای اوس د بل د پاره شهباز د پاره به مې وزیر کاکل د پاره به مې دا بل سنو دا چاپلوسی دي ته ویلېږي بل چاپلوسی کې د مردانی مولا لاړو کلا نړو هغه مردان کې مولا خبرې کړې وي تقریر کې چاپلوسی کوله نو خلکو مړکو نو په اخر کې خلکو معافي و چې موږ غلط کار کړی د خو چاپلوسی باندې زه تلانلو دا په دې حکومت باندې خرڅ مولیان نه حکومت خرڅ تنخواګانې چاپلی دي د حکومت غلطۍ ته خوي په دې وجه باندې د حکومت غلطي ده د عوامو غلطي ده ته د الله د رضا لپاره بیان کا اخو د خلکو خپل کار دی عمل څنګه کوي منګای دا زمنګ د عمل نتیجه ده الله ریټ مقرری او څنګه مقرری دسه مقرری چې ما او تا ته ګوري زما سره عمل مطابق را باندې مقرری زما او سره عمل مطابق په دې وجه باندې نن ګوري د سیاسي پارټي په یو بل فیصله کېدلې دي یو د یو پارټي د مشر مخالفت کې کنځلې وته کوي بل د بل داغه کوي لګېدلې لګ الله ته وګوري لګ د خپل عمل نه شرم پکار دی خپل وطن ته دعاګانې وکي پرېګ دوی د سیاسي اختلافات پارټي د هر چا خپل ټیک ده بل پارټي در چا مزه خپل پارټو کې دی او د خپل ملک ته دعاګانې شروع کوي په خپل عمل باندې نادم شي زه اول ځانم یادوم ټول په کار دی په خپل عمل باندې خپه شو پریشان شو حالات خطرناک طرف ته روان دي وره او زه چونکه په دې معاشره کې ګرځم راګرځم ماته پته ده چې کم پریادونه دي او کم مشکلات دي زه د 13 ورځې کې زما یو ملګری هسپتال کې بیمارو بلکې زما خپل بلډ پريشر سم مسله راغلی و نو زور لمه ډاکټر سره مشوره کوله نو ډاکټر نیاز محمد سے مغالبا وی چې په دې واټ کې بابا پرو د لاوارث سره واټ کې بابا پرو د لاوارث سره نو مال دې لاوارث وی چې اوس منګو چیرته ولي ګونو منګ ته زین دې معلوم چې مرګري په هسپتال کې پروت دی ته بولی بچی نو د به زامن نو ان وسی به نو کلیوال به نو د ترو زامن به نو د ماما زامن به نو ادا دا چې خلک خپل پلان خپل لیک هسپتال ته نشي بوتللې اول ته ډاکټرانو قسم کړی دی چې کله یو ټیسټ ضرورت یې زب لس لیکم او چې نه زب 15 لیکم بس زب د خلکو نه الته د لیبارټرو سره زما د کمیشن خبره ده د میډیسن کمرې سره خبره ده الته مې د میډیکل ریپ سره خبره ده د خلکو ویلي بس کم سو خپل بابا هسپتال د څنګه بوزي دا حالات دي په دې وجبانه اجتماعي توبې ضرورت ده چې موږ اجتماعي توبه ان شاء الله موږ او استلا زموږ د عمل بل الله تعالی جوړ کی او دا غي سره د خپل حکمرانان ته دعاګانې کوي خیری مکوئ وتا مخالفت مکوئ دا څومره چې زموږ حکمرانان دي د ته دعاګانې شروع کوي دا انتقام دا سیاسي انتقام دا اوس دا کم څه په جیل کې دی ټیک د غلطیان وي خدا سیاسي انتقامونه روان دي یو د یو نالي بل د بل نالي
وطن دې حد ته ورسېدو. په دې وجه زمونږ وطن د دې متحمل دی چې موږ د یو بل سیاسي اختلاف او مخالفت شروع کړو، د خپلو مشرانو ته دعاګانې، د خپلو حکمرانانو ته دعاګانې، علماو ته دعاګانې، دې وطن ته انشاءالله تعالی که موږ داسې په اخلاص دعاګانې شروع کړلې، الله رب العالمین زموږ په دعاګانو کې برکت به واچي، دا وطن به الله تعالی جوړ کړي. الله دې زموږ دا وطن جوړ کړي، الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي، او الله دې زموږ د ټولو خاتمه په ایمان باندې وکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله صحبه اجمعین.